خدا نیکی بده بسنگ تللی کیږي الله وای رسول وی بس منم الله وی فرشته شته تا لیدلې دي نه منم الله وی جنت شته زما عقل کې خود جنت خوشاله نه راځي خو الله وی زمانم الله وی جنات پیریان شته زما په عقل کې پیریان کم دي چا لیدلې دي زمانم الله وی هوا شته زمانم رڼا شته زمانم خوشحالي دا ټول پستر ګوتې ویني نه لیکن الله وی رسول وی مونږ یې محسوسوم دا مونږ چې څومره نیکۍ بدۍ کوو د دې شکلونه دي ګورې رونو مونږ ته نه ښکاري ووجدو ما عملو حاضره د قیامت پر ورځ به مونږ ته ښکارېږي به الله په تله کې واچي الله فرمایي ندعو الموازین القسط لیوم القیامه انصاف والا تله طالبانو قیل قلنا مې پرېښودل ښه دا به مونږ لګو دا تله څونه ده اوهو داود علیه السلام الله نه سوال وکړي راته وښایه نو چې وتی خو له بېهوشه پرېوت چې هوش کې راغی جړنې وایي خدایه خو دومره غټه ده که د اوه اسمانونو ځمکې په یو طرف کې واچوې نو په یو ګوټ کې ځایږي زما په عمل به څنګه کېږي بېهوشه الله وی داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم چې اخلاص وي که نه په عمل کې دا ځکه مونږ وایو چې دا مړ یوشي دیګونه سله پخوئ په واده کې سله دا دومره خرچې کوئ اخلاص نشته دا صرف ریاکاری دی اخلاص دی ته وایي چې مدرسه کې ولګئ جومات کې ولګئ پټ کونډې له ورکړي یتیمانانو مسکینانو له ورکړي دې کې خدای وزن پیدا کوي دې مدرسه کې چې چا پیسې لګولې دي ووایه څومره جنکۍ فارغېږي ټولو ثواب کې حصه شوه دغه رنګې نور هم مدد به ورسره کوی که خیر بهر کې زمانو وان اعمال بني ادم وقولهم توزن اعمال د بني ادم او خبرې به وزن کېږي او دا تله به بالکل پولیس صراط ته مخامخ ولاړې الله به نکراني کوي جبریل علیه السلام به پرې وزن کوي او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړې ملک الموت به سره د ټولو ملګري کرام الکاتبین فرشتې به وي ګران کار دی الله دې راته اسانوي اعمال د بني آدم او خبرې به وزن کېږي او دلته قسط راغی امام بخاري او خپل طرز د هغې معنا کوي القسطاس والعدل بالرومیه قسط د دې مناسب لغت قسطاس عدل ته وایي نو قسط هم عدل شو ویقال القسط مصدر المقسط طالبان یو پوټی سوال کوي به یو رکوټې به نور هلته موازین او قسط کې بنای اعتراضونه دي همې پرېښوده نو قسط خو مصدر د مقسط دی اخو اسم فاعل د ثلاثي مزیدون فی دی او قسط خو ثلاثي مجرد و مصدر دی نو قسط نه دلته کې مطلق ماخذ داخله دا ما درته وایي نور علما نور جوابونه کوي او مقسط عادل ته وایي الله وایي ان الله یحب المقسطین او قاسط ظالم ته وایي قرآن شریف کې الله وایي اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا او بیا د امام بخاري استاد احمد ابن اشکام دی د هغه استاد محمد ابن فضیل د هغه استاد عمر ابن قعقاع د هغه استاد ابو زرعه نوم یې حریم ابن عمر ابن جریر بجلی دی د هغه استاد ابو هریره دی اسلامي نوم یې عبدالرحمن ابن صخر دی د هغه استاد محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمای وی کلمتان دو خبرې ډېرې نه دي ګورئ لکه د ترغیب درکوي حبیبتان للرحمن رحمان ته خوښې دي الله پې خوشحالېږي هغه ذات چې رحمان دی یو سات کې په تا رحم کوي هغه ذات چې په دې دو خبرو دومره لوی اجر ورکوي هغه پې خوشحالېږي او خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېرې اسانې دي مونږ خو طالبانو ته مبني او غیر منصرف او تنافر د کلمات او فعل او دا پکې نشته دا ثقیل وي قریب البحرج خو دلته پې طالب تاسو نه پوهېږئ بس په ژبه اسانې دي او ثقیلتان فی الميزان تله کې درنې دي حدیث کې راځي سبحان الله یملو نصف الميزان والحمدلله یملوه نیمه تله په سبحان الله ډکېږي نیمه په الحمدلله ډکېږي د مارونو صرف دوه ټکي دي اوس پې وایې که بیا نه وایې وایې ها نو چې دوه دي بیا څه الله پې خوشحالېږي چې الله خوشحالېږي وایې که نه او بل څه ژبه هم پې نه ستړې کېږي او تله هم پې ډکېږي دوه خبرې کم دي یو دی سبحان الله وبحمده بل دی سبحان الله العظیم
ما ګوره طالبانو ټکي پرېښوده سبحان الله مفعول مطلق دی او که مفعول به دی او فلان نه به پرېږدو او که مصدر دی او که اسم مصدر او که علامي مصدر بس لنډه حاصل معنا به وکړم چې تاسو پوه شئ سبحان الله څه الله کې هېڅ عیب نشته د هر عیب نه پاک دی ټول صفات سلبي ورته طالبان وایي پکې راغلل وبحمده چې څومره ښکلي صفتونه ټول الله له ثابت دي بیا وی سبحان الله العظیم په شان کې په صفاتو کارونو کې عظیم تر دی د خدای په شان صفات د چا نشته نه د خدای په شان کارونه څوک کولی شي دا هغه خبرې دي چې حضور پاک یې صفتونه وکړل ټول به وایې که خیر انشاءالله ښه یو ځل ما سره ووایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایلی دي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مره چې سل کرته چوي محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وی که ګناهونه د دریاب د زګم رمینو الله به معاف کی وای به خیر ان شاء الله نو یو به دا مهرباني کوي دا به وای سل کرته خامخا تاسو او زنانو ته دویم مې نه مطالبه وکړه چې خپلې لوڼه هغه به که خیر علم ته وباسئ که خیر او هلکانو باندې یو بچی علم له وباسئ او تبلیغ سره خپل نسبت قایم کړي